سپین شعر در سره شریکوم یون صاحب. یو درې بیته ترې مخکې و، ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده، ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده، ته څه خبر یې لوږه څه ته او تنده څه ته وایي، او ته چې پیدا شوې په ککو کې درته شات څڅېدل، زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه، او تا چې قدم کې خود دیګونه ولسونو خوړل، زه د مور غېږ کې جام په لاس ستاسو کوڅه کې ولاړ. او یوه قصه درته کوم خاندی به نه راپورې، ستاسو به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم. په حقیقت کې اډانه نه وه او نه وي شوي، بیا په آخر کې راته ووایه کاذب ترابه. داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه، یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و، هغه صندوق کې به مې مور زمونږ جامې کېښودې، او بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو، خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و، او څه درته ووایم هو بهو زمونږ صندوق و. په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسو، مور ته مې وویلې ادې زمونږ صندوق څه نه دی، هغه صندوق خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري. راته مسکی شوه، راته ویې ویل لیونیه زویه صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته، بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو، زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي. ورته مې ویلې ادې خبره شوې به یې، زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی، دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروم، تا خو ویلي و چې تا لا مې جامې کړي دي. او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله، د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو، د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه، له ډېره نازه مې غرهاری د موټر شروع کړو، زړه کې مې ویل چې سیالي مې برابره شو، اوس په یوه ساه به یې تر لوبغالي پورې ورسېدم، ښې ډېرې بڼې مې د کلي په کوڅو کې وکړې، لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو، د خولې هارن به مې وهلو، بریک ته هم ودرېدم، په لاره لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل، د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر نه لګېدو. او په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوه، د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې، خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله، او مور ته مې ویلې چې پلانی جامې دې وګنډلې، د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي و چې ستا جامې دي، ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي، هغې په ډېره بدسترګه یې ما ته پیغور راکړو، مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویډلې. او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله، هغې سینې پورې جوخت ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم، او دومره مې وژړل چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګان نه یوې ګرمې تبې ونیولم، او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو، ویل ته وده شه زه د شپې تالا جامې ګنډم، او د ټیکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو، تاسو یقین وکئ بلا مودې تېره شوې، خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي. بیا د سهار د ملازانه سره ډزې وشوې، خو دغه ډزې د اختر پسې لا تیزې شولې، خو چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې، د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو، هغې ویل راته چې صبر وکړه، زه صبرېدم چېرته، په خپله خبره ټینګ ولاړو، شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه، او راته معلومه شو چې خدای ګو دا جامې هم پردی دي، او دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم، بیا ویده شوم، او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم، خو چې کتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وه، او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبال وه، او مور مې ویل ورته چې ودرېږئ میوه در کوم، چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو، ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق و، او کوټې ته راغله د کټوۍ نه یې د غنمو نینې په خپل پلو کې زر واړولې، بیا ووته، او زه نور پوه نه شوم، خو د مور مې یو خبر واورېده، ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یم، خو ماشومانو د غنمو نینې وانخستې، مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله، هغه نینې په یو چت جام کې ور واړولې، په سوچ کې کېناسته، تندي ته یو لاس ورکړو، بیا یې د سترګو نه د غټې اوښکې راغلې، بیا پسې نورې راغلې، بیا زه په خړ مخ له پرتو خاورو راپاڅېدم، ورته مې ویلې مورجانې زه جامې نه غواړم، خو په دې مې پوه کړه چې د هر اختر کې ولې ژاړې، ویل متي الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې،
غزل کې یاست یو سپین شېربل و